دا کوم چې موجوده تبلیغیان دي دا ټول د بیت الله دشمنان دي چې دا شپږ نمبر خو یې زده کړي که نه زما استاد شیخ الحدیث ورته د سړي زوی نه ښکاره کړي یاره چې ما ته یو میاشت شاه بادشاهي راکړی په لاس که نه اول مې ریون نه ده دا مې سوځولو او چې چېرته تبلیغیان وایي که نه دا مې وچ چې د موچي په تار حلالول ټول چې زما محترمو د دې تبلیغ والاو د وجې د خلکو علما وپېژندل چې دا علما دي او دا د ځمکې په سر باندې د محمد رسول الله او د 1,24,000 کم و پیش انبیاء وارثان دي د عالم مخې ته چې راځي څنګه به راځي دا طور طریقه دا تبلیغ والا کوڅه په کوڅه باندې وګرځېده هر هغه سړی خبر کو چې د دې خبرې نه ناخبر او خلکو ته وویلي د عابد ټوله شپه عبادت د هغې نه د عالم خوبه د عالم خوبه دا خبره قسم پر رب العالمین دا تاسو د چا نه ډېره اورېدلې ده ووایه چې دا اواز هم په دې میک کې راشي د چا نه هم ډېره اورېدلې ده تبلیغ والا نن زه دلته په منبر ناستم تبلیغ والا و برکت تے لاړ شه د هر مسجد امام وګوره تبلیغ والا و برکت تے مدرسو ته لاړ شه چې څومره علما جوړیږي څومره محافظین د دین اسلام جوړیږي څومره مفتیان جوړیږي څومره جانبازان جوړیږي څومره د الله په دین باندې مال جان تن قربانولو والا جوړیږي اب د تبلیغ والا و بچی وي زما محترمو هر فیلډ کې وګوره په هر میدان باندې وګوره د دې تبلیغ والا و بچی لګی دی په جهاد کې کار کوي تصوف کې کار کوي سیاست کې کار کوي زما عزتمندو خانقاه کې کار کوي درس او تدریس کې کار کوي خانقاه هم آباد کړي تدریس او درس او تدریس هم آباد کړي جهاد میدان هم درلا ګرم کړی دی او ته خیر دی خپل تفشیش موکا دا تا چې دا پټکې په سر کړی یا دا تم چې کوم علم ته راغلی او تم دې فیلډ ته راغلی انشاءالله العزیز تب هم د تبلیغ والا د برکت راوتی دی خروج کړي قرباني کړي دا ورنه د الله عذابونو له نور دعوت مو ورکوي د الله بندگانو ته سم لار وخی الحمدلله په دین اسلام باندې چې نن زما عزتمندو څوک مال قرباني په دین اسلام باندې نن زمانه کې څوک ځواني قرباني په دین اسلام باندې نن زمانه کې اولاد قرباني زما عزتمندو قسم پر رب العالمین هغه علماء دیوبند هغه جماعت علماء دیوبند دی چې د هر مرتد او شیعه او قادیانی په مقابله کې هر نوجوان د دیوبند بچي زما عزتمندو خپله سینه نیولې ده داسې د هغې سینه په ګلو باندې غلبیل کېږي ورته وایي مړه مې کا خو د الله دین ته به څه نه وی مړه مې کا محمد رسول الله ته به څه نه وی مړه مې کا د الله دین کې دې نه کمې منم او نه زیاتې منم علماء دیوبند صفا می درته علی الاعلان دا نوم می درته واخستو علی الاعلان علماء دیوبند زما محترمو د دې علماء دیوبند قربانین مه هیروئ فکر نبی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے فکر نبی جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں نہیں بہرحال نو په سوشل میډیا باندې همدغه اختلافات شروع دي همدغه اختلافات ما ګیره پرېښې د پټکې مې والی بهرحال سپینې خبرې به کوو سپینې خبرې به کوو ما ګیره پرېښې پټکې مې والی ټیک شو ته زما دین اسلام نه خبر ته زما د ایمان نه خبر ځکه شیعه یم او زه بیانونه کوم ځکه قادیانی یم او زه بیانونه کوم نو دې نه پته ولګېده چې د هر چا بیانونه اورېدل نه دي پکار د هر چا بیانونه اورېدل نه دي پکار نن خو په سوشل میډیا باندې خوله درته لږه پسته راپسته کړي ډېر ښه ملا دی لایک هم ورکړي کمنټ هم وکړي شیر هم کړي تا د هغې سپورټ وکړو ته د هغې بازوګان جوړ شوي ولې بیان دې ورله شیر کو چې مخکې څومره په ترقۍ ځي هغې سره مکمل ته برابر که هغه صحیح عالمي او که بد عالمي خو یا په نیکۍ کې ورسره برابر یا په ګناه کې برابر یا چې کوم دی ګانا بجانا فلم ډرامه دې شیر کړه اوی دا خو سوشل میډیا ده زما ستا بدن به ریزه ریزه شي ختم به شي اډوکې به هم ختم شي او کم زما عزتمندو چینجو چې زما ستا دا بدن وخوړو هغه چینجي به هم ختم شي خو دا سوشل میډیا دا ویډیو ستا پرته ده دا پرته ده دا چې څومره کسان مخکې ګوري قبر کې به تا ته هغه عمره عذاب زیاتېږي یاد ساته تاسو ټولو ته وایم
د خپل کامیابی د پاره، د خپل عزت د پاره، د خپل سربلندۍ د پاره، اعلی مقام ته ځان رسولو د پاره شاته به نه ګورئ، شاته به نه ګورئ. زما عزتمندو علماء کرام او د دې دپاره الله ته جاړه چې یا الله کم حق پرسته خلک دي، کم چې کم دی تا ته خو خلک دي د ځمکې په سر د هغې اتباع کوونکي مې جوړ کړه. دا خبرې خو به مې غلطې نه کړي که استاده یو اعتراض په وجه دا واپس خپل فیلډ ته لاړو، خو ماله دې بې کار وکتو که ماله دې څه دین اسلام بنیاد دې وایستو، ځکه دا دنیا خو د نظر دوکه ده. نو زما محترمو انشاءالله ټول کوشش وکئ چې د چا د قصده په تبلیغ کې وختونه ولګوئ، ټیک ده که نه؟ انشاءالله په تبلیغ کې وختونه ولګوئ، په نسلونو کې بچو نوسو کړوسو کې به هم الله حافظان تیار کی، عالمان به تیار کی، او زما عزتمندو انشاءالله ستا د سترګو دپاره به یخوالي جوړ شي. کوشش به کوو که نه انشاءالله؟ مخکې نیت وکئ زما عزتمندو، سانس ہے چانس ہے، سانس ختم چانس ختم، نیت کوو که نه انشاءالله؟ وختونه ولا مقرر کړئ، وختونه ولا مقرر کړئ، هیڅ پته نه لګي، هیڅ پته نه لګي چې څو ساګانې پاتې دي، څو ساګانې پاتې دي. سبا به سی حساب کېږي، سبا به څه کېږي، 15 منټه پس څه کېدو والا دي. مفتی سردار علي صاحب حقانی شهید رحمت الله علیه داسې لوی 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 خلق په خاورو کې پراته دي. تماشگیر میں جوڑے گے، اجل ہی نہ چوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یونیٹا ٹسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ضمنیت کم تا سمنیت ہو گئی. اس پدی مجمع کی ام پدی وقت کی ام پدی حاضرہ کی توبہ کو انشاءاللہ چې الله موږ څومره ګناهونه کړي دي آینده د پاره به نه کوو. ټول ووایه یا الله زما توبه ده، ټول ووایه یا الله زما توبه ده، بیا ووایه یا الله زما توبه ده. قسم پر رب العالمین چا چې د زړه په اخلاص سره توبه ویستا، زه درته قسم کوم دا د ګناهونو نه داسې صفا شو چې یو ماشوم د مور نه تازه پیدا شي. اوس بیا تکړه شه خپل عملنامه هغې ته بد ورخیږي او که ښه ورخیږي، خو قسم مې درته وخوړو چې الله حبیب فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ویستونکی داسې دی ده د سره ګناه کړې نه ده. او دا یو خبره مې الله ذهن کې راوسته چې یو کس مخکې ګډوډ و، یعنی د الله نافرمانی نه، یا چې کم دی لوفرتوب، یا چې کم دی ګلوکاري، یا فنکاري، یا ډمتوب، یا چې کم دی فلمونه وغیره به جوړول، او بعد کې توبه ویستا، بعد کې توبه ویستا، هغې ته به هغه زوړ حالت نه بیانوي، هغې ته به هغه زاړه ګناهونه نه بیانوي، او که څوک یې ورته بیانوي او واپس هغه په دې ګډو وډو حالتو راغې، نو یاد ساته ته به د هغې په هره ګناه کې ورسره شریک یې، ښه په هره ګناه کې به ته شریک یې. نو چاته به دا نه وایو زه دې پیژنم، اوس دې پنسي اوچتې کړي، زه دې پیژنم، پېښ شو که زه دې پیژنم، اوس دې ټوپۍ را په سر که ښه ده چې تا دا جومات وپېژندو. دا پیغورونه دي، دا پیغورونه دي، یعنی ځان ته ښه نسبت کول چې زه خو د الله ولی یم بزرګ یم او تا خو اوس جومات وپېژند، نو دا د هغې له پیغور ورکو، پیغور دې ورکو. هغه بیا څه وایي هلته پې شیطان خو خړتم ایښی دی، هغه بیا خپل فیلډ ته لاړ چې بیا فیلډ ته لاړو، تباهي وګوره، نقصان وګوره، د دې په لس چنده به بیا زیات زور کوي او الله به خفه کوي. یاد ساته یو جړه مړ شو او چا یې جنازه نه کوله، ولی چې د الله سخت نافرمانی او د الله جل جلاله احکامات به ماتول، د الله بندگان به گمراه کول، خلکو به ورته ډېر واز او نصیحت کولو خو نه به یې منل. خو چې مړ شو زما عزتمندو خلکو له کنده وکنستل او داسې په ډانګو ډانګوی هغه کندې ته ورویشتو، جنازې هم پرې ونه کړه، عزت یې ورله ورنه کو، داسې په ډانګو ډانګوی قبر ته ورویشتو او خاورې پرې ورواچو. یو عالم خوب وکتو، دا کیسې قطاري نه دي، دا حق سچ خبرې دي، حق سچ چې د انسان په تخلیق باندې الله سلور قسم کړي، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چې انسان د هر څه نه ما ښایسته پیدا کړی دی، ښایسته مې پیدا، چا ورته ښایسته ویلي؟ الله ورته ښایسته. نو هغې خاورې پرې واچولې، نو یو عالم خوب کې وګوري، خوب کې هغې جړه ګوري چې یو ناشنا محلات دي او چمنونه دي او باغونه دي او د الله نعمتونه دي او د هغې جړه پې سر دی. ورته وایي دا څه وینم، دا څه وینم، دا په کومو حالاتو کې تا وینم؟ ورته وایي
الله در سره څه معامله وکړه؟ وی الله جل جلاله ځان ته مخامخ ودرولم. وی ما ته ویلې چې ای بنده د ځمکې په سر باندې زما په بندگانو کې تا زه ډېر زیات ناراضه کړی وم، ډېر دې خفه کړی وم. د جهنم یوه خطرناکه کنده راته وښودله. وی ما ته وایي چې دا کنده مې ستا دپاره جوړه کړې وه، دا ځای ما ستا دپاره جوړ کړی و، دا د جهنم ځای دا ستا دپاره و، دا ستا ټکانه وه. خو نن د مغفرت په دې خبره باندې کوم چې زما بندگانو تا ته سپک نظر ولې وکړو. زما بندگان څه کار؟ حساب کتاب کول زما کار دی. الله پاک فرمای زما د بندگانو څه کارو چې تا نه دومره نفرت وکړو، نه په تا باندې جنازې مونځ وکړو، نه چې کوم دی هغه شان عزت تعالی درکو چې په قبر کې په خپلو لاسونو سره کفن دفن ښه هر اعتبار سره برابر کړی وي، تی په ډانګو ډانګو باندې قبر ته ورویشتې. ای بنده په دې هغه بندگانو چې دا کومه سپکاوی ستا کړې ده په دې خبره باندې ما ستا مغفرت وکړو او زه به د خپلو بندگانو نه تپوس کوم چې کله ما طرف ته راشي.